د پیښور په مختلفو سیمو کې د شوکو ډاکو او موبایل تختولو پیښو کې د اضافې سره سره د بېګناه خلکو وژل معمول جوړ شوی دی. په دغه بدو پیښو کې د پیښور پاړی پورې تاڼه په اول نمبر یادېږي. د پیښور قاضي کلي سره تعلق لرونکی 40 کلنه د رکشې ډرایور داد محمد د پاړی پورې تاڼې په حدودو کې د لږو پیسو په بدل کې په بې دردۍ سره وژلی شوی دی. 40 کلنه داد محمد د خپلې کورنۍ د ساتنې یوازینی پالونکی و. د چا په شا چې د ډیرو بېوسه ماشومانو او تورسرو مستقبل تړلی و. د داد محمد د وژنې اف آی آر هم درج شو. قاتلان هم آزاد ګرځي او ښه په ډاډه زړه خپلو ناوړو هلو ځلو ته دوام هم ورکوي. خو کور د هغه چا وران شو چا چې ټول عمر د غریبۍ د کرښې د لاندې ژوند تیرولو. د 40 کلنه داد محمد په وژنه د قاضي کلي لارې کوڅې هم ژاړي. خو افسوس داد محمد چرې هم د چا په ژړا او فریاد خپل کور ته بیرته نه راځي. په ابدي خوب اوده داد محمد همیشه د پاره خپلې کورنۍ نه جدا شو. متاثره کورنۍ اوس یوازې د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دی په شوکو ډاکو او د بېګناه خلکو په وژلو کې ککړو کسانو ته سختې سزا ورکولو لپاره خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي.